په ایشیا کپ کې انډیا یو ځل بیا د پاکستان ټیم ته یو ډیر غټ شکست ورکو په شپږو وکټو باندې د انډیا لوبډلې پاکستان ته شکست ورکو د انډیا لوبډله کې او د پاکستان لوبډله کې د ځمکې اسمان فرق دی د انډیا لوبډلې د وړاندې د پاکستان ټیم داسې دی لکه د ګلی محلې ټیم د یو مالت ټیم د یو کلی ټیم ځکه تاسو به کتلی وي میچ پالډي تاسو کتلی وي څه ټیم چې د انډیا بیټسمنانو بیټینګ کولو د پاکستان بالرانو بالینګ کولو د پاکستان د بالران د انډیا بیټسمنانو ته داسې لګیدل لکه د لاري کوسي یو بالر او څه ټیم چې د پاکستان بیټینګ او د انډیا بالینګ نو غم داسې لګیدل چې د پاکستان د ټیم داسې دی چې یو کلب لیول ټیم دی لکه ډیر غټ فرق دی د انډیا په کرکټ کې یو ډیر غټ فرق دی د پاکستان په کرکټ کې د پاکستان کرکټ دا ناره لګول چې موږ ماډرن ډے کرکټ کو او سپیشلی زمون کپتان صاحب چې بکواس ترين کپتانین هغه کړی دا په کپتانای کې ډېرې غلطي فیصلې هغه په بیټینګ کې هم واغښتي په بالینګ کې هم واغښتي زه دا حیران یم چې د حارث محمد حارث نه د حسن نواز نه د محمد نواز نه مخکې ول روزي د کیسه ټیلنټ چې دا کپتان صاحب مخکې روزي او دا ټول کلاډیان اشاره کړی دي لکه د محمد حارث نن ټیم کې سورولو صرف وکټ کیپینګ لکه دا ستا وکټ کیپر بیټسمن دی راغه پکې نن بیټینګ امرانو خپل بکواس بیټینګ تر مخکې شو محمد نواز بکواس بیټینګ تر مخکې کو ایون حسین طلعتی بکواس بیټینګ تر مخکې کو د نننی میچ د هار غټه وجه د حسین طلعت بیټینګ د محمد نواز بیټینګ د کپتان سلمان علي آغا بیټینګ د سایم ایوب بیټینګ چې بکواس ترين بیټینګ وړم باندې لسو اورونو کې پاکستان 91 رنزونه جوړ کړل او اخرنی لسو اورونو کې پاکستان 80 رنزونه جوړ کړل چې اخرنی لسو اورونو کې پاکستان سره وکټس هم ان هاند وکټس ور سره وو ډېر خپل سٹارټ ډېر زبردست سٹارټ نو منی د سوره 91 یو ډېر هاي سکور دی ځکه اخرنی د سوره کې چې دا سره وکټ وینو ته هیټ هم کول شي ورته ډومیننس راوستي شي خو بکواس ترين کپتان سلمان علي آغا بکواس ترين کپتان یو کا بیټینګ کې هم دا ماډرن ډے کرکټ نه دی ماډرن ډے کرکټ کې چریتا تاسو د کول غوړې نو تاسو د انډیا ټیم سره ټیوشن وکي تاسو د انډیا کلاډیانو سره کلاسز واخلئ سایم ایوب ته پکار دي چې ابھیشیک شرما سره کلاسز واخلي سلمان علي آغا له پکار دي چې شوبمن ګل سره کلاسز واخلي حسن نواز ته پکار دي چې سوریا کمار یادو سره کلاسونه واخلي فهیم اشرف ته پکار دي چې هاردک پانډیا سره کلاسونه واخلي د علاوه چې موږ سره لاس ملاو نکو تاسو د لاس ملاوېدو قابل هم نه یې لکه تاسو کرکټ هغه لیول نه کوي چې تاسو سره لاس ملاو کی لکه تاسو له کرکټ کول پکار دي تاسو شي یو ځل لاس ملاو نه کونن تاسو له پکارو چې له مغټ شکست ور کړو او تاسو یې ویلو چې تاسو موږ سره لاس ولې ملاو نه کو خو غیبنن خو خوشاله چې خره چې د سره موږ لاس نه ملاو کړي ځکه دا لاس ملاوېدلو قابل کلاډیان نه دي سیاست هر څه یو طرف لکه په پرفارمنس باندې زه خبره کوم د انډیا ټیم به وای چې د دې کارګردګي داسې نه چې د سره موږ لاس ملو کوي به نه د سره موږ لاس ملو کو او د یغه سپیرپن موږ ترا وړي د دې یغه خراب پرفارمنس د دې یغه بخي وداوت ان سکل کرکټ چرته موږ ترا شفت نشي په دې وجه مې تاسو سره لاس نه ملاوي خیر سکور کارت طرف لرو په سکور کارت باندې خبره کو چې څنګه خراب ترين پرفارمنس د پاکستان کې لړیانو هم په بیټینګ کې او هم په بالینګ کې تاسو له سکرین باندې سکور کارت کاری دا 171 رنونه پاکستان په 20 اوور کې کډو پنځ کې لړیان اوټ کچره سکور صحیح شوی نو پاکستان 30-40 رنونه شاټ پاتې شوی دی کم از کم پاکستان لا 200 رن رسول پکارو په دې میچ کې صاحبزاده فرحان 45 بال 58 رنونه جوړ کړی دي چې دا هم کم سټرایک ریټ دی په 45 بالو 58 رنونه په 45 بالو دله کم از کم 70 رنونه کم از کم دله جوړول پکارو فخر زمان 9 بال 15 د فخر زمان اوټ خو یو بل کنټروورسي ده په فخر زمان خو ځکه خبره نه کوم چې ډیر داسې دي چې لکه د اوټ کې شک وو سایم ایوب 17 بال 21 رورا په درو اورونو کې ته 21 رنونه کې په ټي 20 کرکټ کې نو ته څنګه ځان ل ماډرن ډے کرکټ وې ته څنګه ځان ل کنن خو تاسو له پکارو چې تاسو خپل روپ دی له خولې وي خبر پسې بیا حسین طلعت وګورئ چې د ټیسټ میچ لدی وروته 11 بالونه ویس کلو په 11 بالونه 10 رنونه جوړ کړل حسین طلعت نه پس محمد نواز په 19 بالو 21 رنونه جوړ کړل رورا دوه خاصه حد کو تقریبا 3 ورونو باندې د 21 رنونه جوړ کړل محمد نواز خوش خاص سلمان علي کپتان سے 13 بال 17 تر بابر اعظم نه بیټسمن ځان لوي ته وی چې لکه ما کې سکلز دی او زه ماډرن ډے کرکټ کوم بابر اعظم په دې وجه لري کو چې هغه سټرایک ریټ کمو نو تا موږ له داس 300 سټرایک ریټ سره بیټینګ کې مناسب بکواس قسم نه پاغه سړی باندې لانه شې چې دې ټیم ته راوسته او ته کپتان کړي فهیم اشرف 8 بال 20 دا خو فهیم اشرف د اخرنی اور کې راغو سکور 171 لو رسولو د 160 کې راټولېدل په دومره ښه سٹارټ کې د 160 کې راټولېدل خاب
د انډیا طرف هاردیک پانډیا 3 اوور 29 یو وکټ ایستلې د خبالنګ بول زوې ما ځکه چې دومره های لیول گیم کې دومره انټنسټي میچ کې خا بومرا نن ټول نه ایکسپنسیو سپیل چې د بومرا کم په ټي 20 کرکټ کې راغو اره پاکستان خلاف راغو 4 اوور 45 وکټ یومنا ورن چکرورتی 4 اوور 25 خبالنګ وکټ یومنا کلدیپ 4 اوور 31 یو وکټ خبالنګ ټول بادرانو خبالنګ کړی دی که یو کس خراب هم کړی زبول لخصه کوي ما چې میچ ډیر پاسانه پاکستان نو غټلو خبر راشه د انډیا بیټینګ وګوري د پاکستان د بادرانو حالو ګوري ابھیشیک شرما 39 بال 74 رنونه تاسو لمه سووي چې فرحان صاحبدار 45 بال 58 کړي تاسو لمه په 45 بالونو کم از کم 70 رن سکول پکارو دلته په 39 بال 74 ابھیشیک شرما کړي دي شوبمن ګل 28 بال 47 رنونه دایډم بنو خو زبردست بیټینګ 8 اوور 90 رنونه اوپنرانو جوړ کړ بس 8 اوور 90 تعالی ملو 172 چې سکولو کې بیا میچ کې سپاتې شو خاص سوریا کمار یادو په 0 آؤٹ شو تلک ورما 19 بال 30 سنجو سیمسن 17 بال 13 هاردیک پانډیا 7 بال 7 د پاکستان د بادرانو حلو ګری شاهین افریدی 3 اوور 40 سایم ایوب 3 اوور 35 ابرار 4 اوور 42 یو وکټ حارث رؤف 4 اوور 26 خبالنګ حارث رؤف کړي 2 وکټ هم ایستلې دي فهیم اشرف 4 اوور 31 یو وکټ انډیا پشپغو وکټو د میچ غټلو او پاکستان ته یو ډیر غټ شکست ورکو او پاکستان قابل هم د دې شکستو د دې شکست قابل هم پاکستان ځکه پاکستان چې کم کرکټ کوي نو دا ماډرن ډے کرکټ نه دی پاکستان چې کم لوب کوي دا ماډرن لوب نه ده دا خو د بل روز انډیا د انګلند او د استرالیا ټي 20 کرکټ تاسو ګورئ سمره تیز دی د انډیا د کرکټ په تاسو نه ارسي کچري د دې ټیم انګلند سره میچ راغو او 300 رنونه په در لګایو کوي بل اوس په انګلند په ساوث افریقا باندې 304 رنونه په ټي 20 کې جوړ کړی دي نو د پاکستان د بدلن کاغی پاغه پچونو ګر کو به غربای ده 400 په چرته کې ما سره دا یاره ده ډیر بکواسترین ټیم سلیکټ شوی دی چونکه دا ټیم مونږ په دې وجه په دې میچ کې سپورټ کولو چې دای با واپسی کوي دای په خپل عزت باندې پادنه دای په خپل عزت کار شو نه د وطن په عزت سکار شته نه د وطن عزت ساتلو نه خپل عزت ساتلو هم د دې کې لړیانو په تیر شوی میچ کې د انډیا کې لړیانو بي عزت وکا مونږ وی دای یو سترانګ کم بیک کوي دای برازي او دای بس سم شړکول کوي دای په مخ د انډیا د بادران وخی خو افسوس چې دوه نخکول سٹارټ 10 اوور 91 رنونه پاکستان کې لړیانو جوړ کړ او بیا اخرنی 10 اوور 81 رنونه کې یو وکټ هم ته پروزي نو دا ټول غلطي چې کم در سلمان علی هغه چې سلمان علی هغه ګوره تا محمد حارث بیٹنگ ته نه دی راوېخ کې محمد حارث نه مخکې تا فهیم اشرف هم راوېخ کو سلمان علی هغه هم تا راوېخ کو محمد نواز هم تا راوېخ کو خپل هم ته راوته حسین طلت هم راوېخ کو الکه نو ته ولې دومره خاره ته ولې لکه تعالی دا محمد حارث راوېخ کې بده واغه خو دومره بالونه نه دي 15 شپک بالا به ویلو کې د شي 2-3 چکیه پکې واخلې یا په 0 اوټ شوی نو تعالی بدن دا خبره نه جوړېده لکه تا محمد حارث بیخي اړو دی بیټینګ ترونه نه وخ کو یو خدا غلطي وکا په بالینګ کې بیا دومره غلطیانه په بالینګ کې هم ډېر زیات غلطیانو کې په غلط ټایم کې غلط بازار را واستل دا سلمان علی هغه ډېر غټ میسټیک سلمان علی هغه په دې میچ کې وکړ او زما په خیال باندې سلمان علی هغه د فائنل تر کوالیفای کې دوړو حق نه لري زویم چې راتلون کې میچ کې سریلانکا هم غټ شکست ورکي او ورپسې بنگلاديش هم غټ شکست ورکي راتلون کې میچ کې موږ د بنگلاديش ټیم سپورټ کول پکار دی او د سریلانکا ټیم سپورټ کول پکار دی ځکه فائنل تک چرې دی وته انډیا خو کارا خبره د فائنل ته بوزي نو انډیا سره بعدای فائنل راځي چې فائنل هم د انډیا نشي ګټلې دا ټیم ک انډیا سره دروازه لس میچونه کوي لس واړه به بایلی دروازه در یادوم لا ګیپ خو پکې پرېدا انډیا ټیم با وداوت اني پریکټس انډیا ټیم به لګاتار د سره لس میچونه کوي او لس واړه به ګټي لکه دا ټیم دی په دې ټیم باندې موږ ټرست نشو کولې په دې ټیم کې موږ نه صدا سه خاص بازار کاری او نه پکړه خاص بیټسمن کاری لا توک کې والا کلاړیان دي چې سما شو کې نه بس 0 نو خیر دی حواله سره تاسو سره د خپل قیمت رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک